د شیخ افضل مروت دغه ویډیو ډیره په انتها چلیږي ایون زمونږ د جمعیت والے هم پکې شیر کوي دا ویډیو را سره خیر لږه غونډه کې وګورئ دا زمونږ د ایمان سره د عقیدې سره دغه سره تعلق ساتي د ایمانی بنیاد باندې تاسو وګورئ دغه ویډیو پهله د شیخ افضل مروت بیا د زه د عمران خان یو کلیپ لګوم فیصله به تاسو کوئ ان شاء الله خو زه لږه د یاد دهاني دي ته کوم پهله تاسو د شیخ افضل مروت دغه کلیپ وګورئ بیا به تاسو دا بل لګوم خو لازم به سره شیر کوئ वो फैसला मैंने पढ़ा नहीं है लेकिन मैंने मौलाना साहब का बयान सुना है उलमा जो है वो अंबिया की वरसा शुमार होते हैं अगर हमारे जय्यद उलमा किराम जो हैं उन्होंने गाजी भाई ईसा की इस फैसले को मुस्तरद किया है और इस ज़िम्मन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाज़ेह तौर पे उलमा के साथ होगी और उन तमाम कुव्वतों के साथ हम डट के खड़े होंगे जो खातिमुन नबीयीन की शान में कोई भी हज़र सराई करे या कोई अपनी बेदीनी फैलाने की شیخ افضل مروت تاسو ولیدئ چې کوم چیف جسټس فیصله کړې وي زه د دې خلاف یم او زه د دې علماو سره یعنې مولانا فضلالرحمن یې بیعت کړی چې دوی سره زه ولاړ یم په دې مسله کې او د پي ټي آی والا دغه اواز کوي چې موږ په دې مسله کې بالکل د دې چیف جسټس خلاف ولاړ یو زه دغه پي ټي آی والا ته یم شیخ افضل مروت ته یم راشه آسیا به هر څوک پیژني هغې څه چل کړی زه ډېر ښکلا او صفا ورډز دلته ځکه نه شم یوز کولی ویډیو بیا سر خوري بیا به نه 2-3 غنټې بعد ریموف کیږي صرف تا ته زه دا وایم چې د عمران خان خپل انټرویو تاسو وګورئ چې دا څه وایي اردو ورسره لاندې لیکلی شوی دی انشاءالله زه به درته بیا هم وایم چې آسیا باره کې دا څه وایي چک کوئ پهله ویډیو But what we have done, no government has done before. And I'll give you an example that there was this case of Asia Bibi. She was this Christian woman who was jailed and no judge would try them because of blasphemy. And so when the judgment was given to free her by the Supreme Court, the same group then threatened, they came out on the streets, they were rioting for 2 days and the stage was held hostage for 2 days. But this is the first government that on the next opportune moment actually took them out, put them in jails. We just completely, and Asia Bibi was then safely, she came out and then she wanted to leave the country and we helped her. And Asia Bibi was then safely, she came out and then she wanted to leave the country and we helped her. زما صاحبه خبر اوس دا ده زه به درته خیر لږ غونډه کې یو خلاصه د دې خبرې ویم په یو 2-3 الفاظو کې عمران خان صاحب ورته وایي دغه انټرویو ورکوي یونایټډ سټیټس تاسو به شاته ګورئ صحیح شوله دا بهر تللی و هلته دې انټرویو اخېسته وایي چې دا هغه ګورمنټ دی زما دغه شان الفاظ دغه شترې تاسو ویډیو وکتله چې داسې ګورمنټ پهله نه دی راغلی نه یې داسې کارونه کړي وایي څه وایي زه درته فار ایګزامپل وایي آی ګیو یو ان ایګزامپل صحیح شولې زه درته ایګزامپل در کوم وایي هغه څه وی مثال دا چې آسیې باندې دا کیس رالی وی څه کیس پې رالی تاسو ته پته رسۍ شوله نو بیا چې کله هغه رها کېدله نو وی دغلته خلک وو چې هغه پر روډون راوتلل یو ګروپ وو صحیح شوله در جمعیت علما اسلام ته خاص کر اشاره ده هغوی دا احتجاجونه کړو وی هغه مونږه منتشر کړله هغه مونږ څه پوټ ان جیلز تاسو دغه ویډیو کې ویلې خو ډېره غټه ده نو زه درته صرف خلاصه ویم نو هغه مونږ جیلونو کې واچول هغه مونږ بند کړل صحیح شوله وایي ځکه چې هغوی احتجاج کو وایي دغه آسیه چې کوم ده نه دا مونږ سیفلی بیا د ملک نه بهر وایستله د پاکستان نه هغه لاړ شه وایي دا چېرته هم مخکې ګورمنټ نه و کړی څه چې دې ګورمنټ وکړه وایي څه چې ما وکړه نه نو آسیه څه وکړه شیخ افضل مروت او د پي ټي آی والا زه تاسو نه یو سوال کوم په تاسو په ایمان باندې زه یو اواز کوم چې ولې هغه وخت کې پیغمبر علیه السلام تاسو ته نه وي یاده ولې هغه وخت کې تاسو ته نه وي چې دا آخري نبي دی ولې نن تاسو راځئ که ستاسو د فایض عیسی سره نه لګي ستاسو د دغې څیز زه احترام قدر کوم دغه جذبې بالکل تاسو د ختم نبوت مسله باندې راوتې زه منم خو صرف تا نه زه یو سوال کوم چې هلته ولې هلته چې ستا لیډر و نو تا د پیغمبر علیه السلام نعوذ بالله بیا نعوذ بالله لیډر درته ښه ښکاره کېدو خو پیغمبر علیه السلام تا ته ولې ښه نه ښکاره کوي چې ته په هغه وخت کې د دې خلاف دې اواز کړی وې ولې په هغې باندې خو قید ختلی و په هغې باندې خو دغه ثابت شوي و نو بیا ته څنګه چې کله هغه رها کړله و عمران خان په خپله دا وایي چې زما ګورمنټ دا کړی دی نو بیا ته هغه وخت کې ولې اواز نه کوو ستا ایمان هغه وخت کې چېرته و شیخ افضل مروت ته هغه وخت کې ولې اواز نه کوو د پي ټي آی وروره تا ولې هغه وخت کې اواز نه کوو زه صرف او صرف دا خبره کوم مقصد او خلاصه مې د خبرې دا ده چې زه ستاسو په دې خبره اعتراض نه کوم چې تاسو اوس ولې موږ سره یا ودرېږئ یا په دې مسله کې راوچت شوي د خلاف بالکل لا تاسو حق د راوچتېږئ به بالکل د ایماني جذبه ده زه صرف او صرف خبره او سوال زما اعتراض دا دی چې آیا دا دین اسلام به ستا د خېټې مطابق وي دا به ستا مطابق ستا د سوچ مطابق وي که نه دا دین اسلام به د قرآن او د حدیثو مطابق وي چې هغه څنګه وي که هغې کې بیا زما لیډر مخې ته راځي که زما پلار راځي که زما ورور راځي که زما رشته دار راځي که زما هره غټه رشته په دې کې راځي خو چې د قرآن او د حدیث سره مخالفت کوي د قرآن او د حدیث سره ټکراو راځي زه به هغه به پرېږدم
ځکه کاغه زما لیډر کړه ته هغه وخت عمران خان نه پرېښودو پرېدل څه کې ته هغه وخت عمران خان باندې اعتراض نه کوو چې ته ولې دا رها کې ته ولې دا پرېږدې او ته ولې دا وایې چې هغه ګورمنټ زی مسله په دا ګورمنټ چې ته مخکې نه دي کړي چې سما داسې وکړله ته ورته کلیر کټ دې ورته هلته ویلي دي نو ولې دا غلامي ده که نه دا دین اسلام د خېټې مطابق نو کم از کم ستاسو اوس د ده سره نه لګي نو تاسو سره د پیغمبر علیه السلام یا خیال شته یا نشته هغې راته اوس پته نشته ستاسو د ایمان خبره ده خو هغه وخت کې تا ولې اواز نه کوو چې ته نن اواز کې ټیک ده د دې خبرې د ما ته بار وایي چې زه قدر عزت احترام ستاسو دغې جذبې کومه ایماني جذبه ده خو هسې زه تا نه تپوس کومه چې بیا ولې تاسو خپل لیډر سبا له مسله بله راځي خو تاسو خپل لیډر چې د قرآن او د حدیث خلاف هم یو څه خبر راشي خو چې لیډر خبره پکې راشي نعوذ بالله تاسو هغه هر څه پرېږدئ که قرآن او حدیث ته څوک وایي هغه هم بیا تاسو نه مانئ وایي دا تاسو داسې کوئ دا تاسو ځان نه وایئ دا تاسو اسلام یوز کوئ دا خبرې نو کم از کم دغه ستاسو عمران خان دی دغه را ویډیو ده که څوک وایي چې ماته کمپلیټ وښایه پوره راته وښایه صحیح شوله A to Z ویډیو ده غټ کنورسیشن دی غټ انټرویو ده صحیح شوله دې نه علاوه یوې بل په انګلیش کې بله هم موجود ده صحیح شوله دقه شان ورته مخامخ وایي چې I cannot say in front of میډیا وایي کله به وي ته به کله وي دغه چې کوم اشعر ده به پرېږدې ورته وایي within a week or days هغه انګریز ورته وایي نو دا ورته وایي چې I cannot say in front of media صحیح شوله ولې وایي دلته څه خلک داسې دي چې بیا ماته مسله جوړېږي ښه کلیر کټ ورته وایي او هغه ورته وایي چې شي از سیف اینډ وی ویل لیو هر سون داسې الفاظ یې انګلیش کې صفا کلیر کټ ویلي دي نو مړه چې یو سړی انګریز ته داسې لګي انکر ته داسې لګي مړه ستاسو ایمان دا زمونږ ایمان دی الله اکبر کبیره بیا به پیغمبر علیه السلام ته هم بیا نه ګورو ښه د خپل لیډر دونه قدر او عزت او احترام بیا مونږ په زړه کې راشي او دونه یو جذبه په زړه کې راشي چې بیا توبه استغفرالله قرآن او حدیث ته هم نه ګورو چې دا څه دي نو دا ټول یو برین واش دی یو سایکولوژیکل گیم یې مونږ سره کړی دومره دا خلک د خپل لیډر د خپل دغه یو قسم د مشر د خپل قائد په دې محبت کې دونه اچولي دي چې بیا مونږ دا څیزونه هم دلته هېري جزاک الله خیرا بس صرف مې دغه خبره کوله چې صرف مې دهاني کوله نور که زما په خبرو څه خبر شوي دغې معافي غواړم معذرت غواړم په حقیقت مې تر مخې ته کو نور ستاسو خوا جزاک الله خیرا د ویډیو کتلو د شیر کولو ډېر مننه السلام علیکم